أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم په قرآن عظیم کې د خپل نمونو مبارکو پبارکه د دعا کولو حکم کړی. په حدیث مبارک کې راځي چې د الله تبارک وتعالى نمونه مبارک دا یو کم سل دي او بیا رحمت للعالمین فرمایلی دي څوک چې دا نمونه مبارک یاد کی او د دې نمونو مبارکو ذکر او د دې یاد او حفظ وکړي دې به ضرور جنت ته الله داخلوي. یا اللہ اے معبودا تو دا عبادت لائق زبندست ہے ما تا دا خپل عبادت توفیق راکا دا عظم او دا یقین قوت دا زیاتولو دا پارا دا یا اللہ ذکر زرزل سوک چه روزانوائی دا غبا عظم او یقین قوت دا دیر زیاد شي دلا علاج مریض د پارا پدې باندې تجربه شوی دا چې د دې پډې ډېر ویل سره یعنی یا الله ور سره بلا علاج مریض ته الله شفا د هر بیماری نه نصیب کړي. یا رحمان اے مهربان ذاتا په مهربانه عام سره د هر منپس سلزله د یا رحمانو ذکر کول سره د زړه نبا سختی او غفلت دا الله ختم او لری کړي. یا رحیم اے لویا مهربانا ذات پروردگارا ستا درحم طلبگاریو پمونگ باندې خپل رحم او فرمایا د هر من رستو سوک چسل کرتے د یا رحیم ورد کئی هغه به د دنیا د فتونو نه محفوظ او بچي او د دنیا خلق بټول پاغه باندې مهرباني کون کی جوړ شي. یا مالک اے حقیقی بادشاہ تو بادشاہ مونږ ستا غلامانیو مونږ ته ستا د غلامۍ توفیق را نصیب کړه. د سحر د مون نفس د یا مالکو کثرت لستلو سره به الله تعالی دغه انسان ته مال او دولت او غنا نصیب او فرمایي. یا دود اے د هر بدو د کمزورو او د نقصانونو نه پاک ذاتا ته پاک ذاته مونږ د ګناه په نقصانونو خطایانو کې لې پیتو مونږ ته د ګناه او د خطا نه پاکي را نصیب کا. څوک چې د زوال نه پس روزانه د دې ورد کوي نو د هغه زړه به الله تبارک وتعالی روحان کړي او د مرضونو نه به الله هغه ته نجات ورکړي. یا سلام اے بعیب ذاتا تا دا ار افت او دا ار نقصان نا پا امان او سالم یہ مونگتم دا ار افت نا نجات او سلامتیا نصیب کا. دا دے اسم مبارک کسرت سره چه سوک ذکر کئی اب اللہ دا تمام افتون نا محفوظ او بچ کری او چه سوک یو سل 50 کرتے دا اوائیو پا بیمار باندے دم کری اللہ با بیمار تا صحت ور نصیب کری. یا مؤمن ایمان او امن ورکون کی ذاتا مونږ ته کامل ایمان او امن را نصیب کا. د سویره او د خطرې په وخت کې چې 613 کرتے د دې اسم مبارک ورد وکړي شي الله به د نقصان او د یری نه محفوظ او بچ کړي. د دې اسم لستون کې یا ځان سره لیکلي او ساتي هغه الله په خپل امان کې اولري او د ار نقصان
او د ارافت نبا اغت نجات نصیب شي. یا مهیمن اے نیکهبان ذاتا زمون نیکهبان او مددگار شه. څوک چې د غسل نه پس 2 رکعاته مونځ نفل ادا کړي او پر رښتوني زړه سره د دې اسم مبارک ورد وکړي، الله تعالی به د هغه ظاهر او باطن صفائی نصیب کړي. او څوک چې 115 کرته د دې نوم مبارک ذکر او ورد وکړي، هغه به رب لا یزال په پټو رازونو خبردار کړي. یا عزیز اے پارچا غالب او طاقتور ذاتا مونږ ته طاقت او غلبه په هر کافر ظالم نصیبا او فرمایا. څوک چې تر 40 ورځو پورې 40 ځلې د دې اسم مبارک ورد فرمایي او د دې ذکر یاد ساتي، هغه به الله تبارک وتعالی پټول مخلوق عزتمن او مستغنی جوړ کړي. یا جبار اے پټول زورور ذاتا ته په ارچا زورور یې، مونږ د خپل زور او د خپل قهر نه محفوظ وساته. کوم سړی چې د چندې په ګوته دا نوم نقش کی او هغه پلاس کی، نو هغه ته به الله تعالی په خلقو باندې غلبه او هیبت نصیب کړي. څوک چې روزانه سحر او ماښام د دې نوم مبارک 200 او 46 مرتبه ذکر وکړي، رب لا یزال به د هر ظالم او د هر قهر نه بچ او محفوظ ساتي. یا